څنګه حسد ختمیږي؟ حسد دی په زړه کې پیدا سو، دا یو اور د دا اور ګل که تباه کوي دی هلاکوي دی. یوه لاره یې دا ده وزیر صاحب سره چې یو سړی لږ نږدې کېږي نو د عادي نورو له ده سره حسد پیدا سي چې والله لکه سې ویې نیوله. دا یاد ساته په دې علما وی د حسد دپاره د تداوي دوه مسلې دي. اوس مثلا دا سړی د زه له ده سره حسد کوم، ده باندې الله نعمت کړی، علم یې ورکړی، وزیر کړی ده، رئیس کړی ده، معاون کړی ده، زه له ده سره حسد کوم. نو حسد خو دا معنا یعنې زه په دې ناراضه یم چې الله ولې دې ورکړي. دا د الله قضا ده که نه؟ د موږ د عقایدو مسئله ده، د الله په قضا باندې رضا واجبه ده. ته د الله په قضا باندې ناراضه یې. ګورئ مسلمانانو ورونو، ډېره خطرناکه مسئله ده. راځئ نن دا عهد وکړو چې دغه وزارت او په ټولو وزارتونو کې، په ټولو مناصبو، مدرسو، مکتبو، پوهنتون کې، هر هغه ځای کې چې د چا له چا سره په رتبه باندې حسد ده، راځئ موږ دا عهد د الله عز وجل سره وکړو، په دې باندې پوه سو چې زه په دې ناراض یم چې دی ولې والي سوی، ولې مدرس سوی، ولې شیخ الحدیث سوی، ولې دس سوی، ولې دس سوی. خو دا خو الله فیصله کړې ده. نو چې د الله عز وجل فیصله سوله چې ته د الله عز وجل په فیصله باندې ناراضه یې، لکه ته وایې چې ولې د الله دا کار کړی ده، خو د الله په قضا باندې راضي نه سولې، د الله په قضا باندې نه رضا. دا بله موضوع ټوله کېږي نه، صرف یو دوه درې خبرې چې چونکې تر دغه فتوا پورې لږ تړاو لري لږ لنډه کوم. مسلمانانو ورونو، هغه د حسد مسئله ده. حسد په انسان کې داسې ده، رسول صلی الله علیه وسلم وی الحسد، حسد څه ده؟ یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، لکه اور چې لرګي خوري، د حسد د سړي داسې ګناهونه خوري. اوږده مسئله ده، بیا که بل وخت وو انشاءالله په دې باندې به بحث وکړو انشاءالله. یا بې نور علما درته وکړي. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې دومره خوندور بحث کړی ده د حسد دپاره. دوه اصلاح لري علماوی الله عز وجل. یو خو امام غزالی دلته دا ذکر کوي چې د حسد اسباب لري. څو اسباب دي؟ مختصر ویم چې په دې خبر لږ پوه سه. یو له اسبابو د حسد نه دا ده عداوت. چا سره چې مازې معمولي عداوت پیدا سي، دا سبب د حسد ګرځېږي. کوشش وکئ چې چا سره مو ورانه وي، هغه سره په خلاص وي، ځکه دا لږ ورانه شیطان غټوي، حسد تر پیدا کیږي. دغه حسد انسانانو حسنات یې داسې خوري، نو یو له دې نه لوی باعث چې انسانان پې باندې خرابیږي هغه دا ده چې انسان مازې معمولي له یو چا نه په یو څه شي خفه سي، دا په زړه کې اچي، د دې نه عقده او حقد جوړیږي. او کله کله انسانان داسې انسانان هم الله پیدا کړي وي، خبیث النفس انسان ورته وي. یو خدا وي خبیث النفس انسان هغه ته ویل کېږي دا مرتبه داسې مرتبې ته رسېدلی وي، کله چې دی مجلس کې ناست وي چې هر څوک یاد کې، که په ښه یاد کې دې سړي زوی نه، چې په بده یاد کې نو داسې راکینې ته واچوه، دا چای واچوه، څه خوند کوي د دا غیبت. ټول عمر الله عز وجل د نه داسې سړی جوړ کړي. الله دې موږ خبیث النفس انسانان نه ګرځوي.